بسم الله الرحمن الرحیم. د دې محفل مشر زموږ صوبایي صدر ایمل ولی خان صاحب، ډېر عزتمندو حاضرینو، زه د ټول ناول میا یحیی شاه صاحب ته چې کوم دی او د هغه ټول خاندان ته مبارکباد پیش کوم چې هغه نن د باچا خان په دې قافله کې د شمولیت اعلان وکړو. او رښتیا خبر دا ده چې دې ځل د هغې خبرې لږې بدلې وې، په ما بدلې ولګېدې، ډېرې خوږې خبرې وکړې. او ځکه چې په داسې طریقه د پښتو ډکې خبرې وکړې چې دا به مې اخري وي او په نره به ولاړ یم، نو زه یحیی شاه ته یم چې ته م یې او زه م یم، خو ته لږ خان مې او زه غریب مې یم. نو بس دومره قدر کار دی چې د باچا خان په د قافله کې چې دا کوم الفاظ تا یاد که، نو زمونږ پښتو به هم ته وګورې که خدای کړي خیري، د ځان نه به دله زیات عزت درکو، د ځان نه به دې زیات مخکې کوو. خو بس همدکه یو شرط پکې دی چې د لیلا په کوڅه کې به ګډېږو، په بل ځای کې به نه ګډېږو، د باچا خان په کوڅه کې به ګډېږو. مونږ دپاره دا خبره ډېره اسانه ده او ډېر په ښه الفاظو کې دلته دا خبره سر ته ورسېده. زه مبارکباد هم پیش کوم او زموږ د نوښار چې کوم ماحول دی، نو زه ټولو ملګرو ته خواست کوم چې د دې خبرې ضرورت دی چې مونږ ملګري د ځان سره شامل کړو، ځکه چې زمونږ په نوښار کې د ټولې صوبې نه بدل ماحول دی او دلته یو مخصوص خلک دي چې هغه د خپسې غوندې په دې نوښار باندې ناست دي او د هغې نه دین شته او نه ایمان شته، و یخون له خو د پی وي که د خري وي او که د سپی وي. نو هغې خو په هره طریقه چې کوم دی هغې د تخ خبرې کوي او په دې نوښار کې یو عجیبه علامه جوړه کړې ده. نو زه د نوښار ټولو ملګرو ته ویم چې که تاسو د خپل نوښار عزت ګټئ او خپل په دې صوبه کې خپل نوم تازه کوئ، نو د نیشنل پارټۍ جنډه به اوچتوئ، د باچا خان سوچ په مخکې کوئ او دې خود غرضو له به شکست ورکوئ، کوم چې د نوښار د بدنامۍ دپاره هر وخت چې کوم دی نو دلته سوارې دي. عجیبه خبره ده چې خبره راشي نو وایي دا خدمتګار او په ټول خاندان به یو به په یو ځای کې مشري، بل به په بل ځای کې مشري. خلک څه وایي چې په دې نوښار کې اړو څوک شته نه، قربانۍ او شمارئ، نو د قربانو نه ډک نوښار دی او چې کوم خلک بې خونده دي نو هغه سر ته خیږي. لږ د نوښار خلکو له پښتو غیرت غواړو چې څو غیرتیان دي او ستاسو دپاره سختې تېرې کړي او چې بیا هم سخته راځي، خدای شته چې سر ورکوو، نه یریږو نه په شا کېږو، تاسو سره به چې کوم دی نو کلک ولاړ. نو تاسو د پښتو د غیرت وخت دی چې د نوښار دا نوم چې کوم دی نو لږ د دې نورو پنجو نه راوباسئ او هغه نوښار چې د دې یو ټیم کې ټول سیټونه چې کوم دی عوامي نیشنل پارټۍ ګټلي، داسې نه ده چې دلته نیشنل پارټي نشته. خو افسوس دی چې مونږ دلته واړه واړه خودغرضۍ په بنیاد باندې چې کوم دی نو داسې فیصلې وکړو چې هغه مونږ ته ډېر نقصان رسوي. زه ټولو ملګرو ته خواست کوم چې چرته هم درک لګي او کم ملګري چې کوم دی نو شاملېږي، دی وخت دی چې رښتیا خبرې نو د خلکو مزغو کار شروع کړی دی. خو که مونږ زړونه ارد کړ او دا یوه خبره ډېره، زه خو په دې رهبر کمیټۍ کې دې ټولو پاټو کې کېناستم او ډېر کېناستم او ټول مې واورېده. ای پښتنو، که نوم ګټئ او خپل ځان ګټئ، سیوا د دې نه بله لار نشته چې مونږ به د باچا خان په قافله کې په دې سره جنډه کې یو چې د پښتون نوم ځان پسې کړو او د پاکستان په سیاست کې میدان ته شو، هله به چې کوم دی نو خپل ځان ګټو او چې داسې نه وي او تس نه سو نو بیا به بده ورځ مخکې او مونږ به ورپسې. لہذا زه خواست کوم چې دا وخت د اتفاق او اتحاد دی، وخت ډېر لنډ تنګ دی. زه ګرانو ملګرو یو خبره چې کول غواړم دلته او هغه د سیپیک په حواله باندې ده چې امریکې په سیپیک باندې آواز اوچت کو او په هغې باندې چې کوم دی د چین مخالفت وکړو او تر دې پورې لاړ چې دا د سیپیک دا منصوبه چې کوم دی نو دا ختمه کوي. مونږ په دې موقع دې ټولو خلکو ته یو یاداشت ورکوو
چې د سی پیک په دې خبره کې زمونږ د عوامي نشل پارټیو د پښتنو د ګټې لار کومه یو ده؟ زمونږ مغربي اکنامک کوریډور چې کوم دی دا زمونږ مطالبه وه، تر دې ورځې پورې سر ته رسېدلې نه ده. مونږ وایو که د سی پیک څوک مخالفت کوي دا د پاکستان د ترقۍ راز دی. مونږ د امریکې دا بدماشي نه منو چې ته به را سره چې کوم دی نو ګوتې کې او چې چین را سره مدد کوي نو ته یې ته ورسره ولې کې. دا پاکستان دی او دا زمونږ ملک دی او چې په کوم کې زمونږ د ترقۍ راز دی مونږ به هغه کار کوو، مونږ به ستا د خوښې کار چې کوم دی نو نه کوو. چونکہ یہاں پہ سی پیک کے حوالے سے میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ امریکہ نے سی پیک پہ اعتراض کیا اور چین کی مخالفت کرتے ہوئے ان سے یہ ڈیمانڈ کیا کہ سی پیک کو روک دیا جائے. یہ خطے کے لیے سازگار نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک پہ ہمارے تحفظات ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے تحفظات ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مغربی اکنامک کوریڈور اس کو پہلے بنایا جائے، کیونکہ سارے پاکستان کو اگر ترقی دینی ہے تو یہ ہمارا خطہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. مغربی اکنامک کوریڈور کو ہر صورت میں یہاں پہ تعمیر کیا جائے. لیکن امریکہ جو کہ آج تک امداد بھی دیتا رہا تو بڑے سخت شرائط سے امداد دیتا رہا، اور چین نے جو سی پیک کے حوالے سے منصوبہ شروع کیا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی کا راز ہے. لہٰذا ہم کسی طور امریکہ کے اس دھمکی کو نہیں مانتے کہ وہ یہ کہیں کہ پاکستان اور چین سی پیک کا منصوبہ ختم کر دے. پاکستان کی اگر ترقی ہو اور پختونوں کی ترقی اس میں ہو، مغربی اکنامک کوریڈور کو شامل کیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سی پیک بنے گا، چاہے امریکہ کو منظور ہو نہ ہو. یہ پاکستان کو منظور ہے اور سی پیک کو ہر صورت میں بننا چاہیے. عزیز ساتھیوں، ایک مسئلہ جو کہ ہمیں درپیش ہے، میں اسی کو کہ امریکہ سے یہ کہوں کہ ڈکٹیشن نہیں چلے گی، اور پاکستان کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ کسی کے ڈر کے مارے چین سے تعلقات خراب نہ کرے. اور چین سے بھی کہوں گا کہ پاکستان کے وزیروں نے اس مسئلے کو خراب کر دیا. چین کو تحفظات ہیں کہ پاکستان کے وزیروں نے اس منصوبوں کو خراب کیا اور تمام معلومات کو اس نے امریکہ کے حوالے کیا. یہ موجودہ نااہل حکومت کی نشانی ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈرے نہ، چین پیچھے ہٹے نہ، اور امریکہ ہمیں دھمکی نہ دے، اور سی پیک کو مغربی اکنامک کوریڈور کے سمیت فی الفور مکمل کیا جائے. ہم اسی کا مطالبہ کرتے اور اس کو منظور کیا جائے. رہی ایک بات ناروے کے حوالے سے، میں ایک بات کروں. ہم باچا خان کے پیروکار ہیں. عقیدے کے اعتبار سے ہم تمام انسانوں کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی مذہب سے تعلق ہو. لیکن جب ناروے میں قرآن شریف کی بے حرمتی ہوتی ہے تو دنیا میں مذہب کے اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، تو ان کی دل آزاری ہوتی ہے. ناروے میں ہمارے یعنی مسلمانوں کی دل آزاری بھی ہوئی، قرآن شریف کی بے حرمتی بھی ہوئی. ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور دنیا بھر کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ کسی کے عقیدے کو نہ چھیڑا جائے. آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حکم ہے کہ تم اگر اپنے عقیدے کا احترام کسی سے کرانا چاہتے ہو تو دوسرے کی عقیدے کی بے حرمتی نہ کرو. لہٰذا ہم تمام لوگوں کی یعنی عقیدے کی عزت کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں کسی طور ہم یعنی قرآن شریف کی بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم ناروے کے حکومت کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ان لوگوں کو پکڑا جائے اور قراروا کی سزا دی جائے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس وقت اس کو لازمی طور پہ ہم سب کو یعنی ان کو یاد دلانے کے لیے میں نے کی. یہ ایک مسئلہ میں اردو میں کرنا چاہوں، پھر میں پشتو میں بات کروں گا کہ چونکہ ایک مسئلہ جو کرتارپور کے حوالے سے ہے، ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ملکی حالات ٹھیک نہیں ہے، سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں.
تو اگر کشمیر کے مسئلے پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو پھر ہندوستان سے کرتارپور کا بارڈر ہے وہ کیوں کھولا گیا؟ بغیر ویزے کے لوگوں کو اجازت کیوں دی گئی؟ یعنی ایک ہندوستان سے جھگڑا بھی ہے، ہندوستان سے پیار بھی ہے۔ اور افغانستان جو کہ پاکستان نے جتنی بھی لڑائی لڑی ہے ہندوستان سے لڑی ہے، افغانستان نے کبھی مداخلت نہیں کی۔ اس جنگوں میں بھی انہوں نے ایسا حرکت نہیں کیا کہ جو ہم یہ کہیں کہ انہوں نے ناجائز کیا ہے۔ تو پھر اس بارڈر پہ اگر آپ بھائی چارہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو کیا افغانستان کے بارڈر پہ بھائی چارہ قائم نہیں ہونا چاہیے؟ افغانستان کا بارڈر بھی کھلنا چاہیے، تجارت ہونی چاہیے۔ اور اگر پنجاب کا مسلمان پاکستان کا اور ہندوستان کا پنجابی سکھ بھائی بھائی ہو سکتے ہیں تو افغانستان کا پختون مسلمان اور پاکستان کا پختون مسلمان کیوں بھائی بھائی نہیں ہو سکتا؟ لہذا اس کو کھول دیا جائے۔ ګرانو ملګرو، زه د دې دا خبره اوس په دې طریقه باندې کول غواړم، دا نوی حالات جوړ دي، زه به په دې باندې خبره کوم. دی زما د ازادۍ مارچ غموړی دی. ازادۍ مارچ خو دومره کمال وکړو چې په پاکستان کې خو زلزلې ویني که نه؟ ای خو دومره زلزلې رالې چې داسې زلزله خو پاکستان کې چرې نه وه راغلې چې زمونږ د عدالت مطلب چې چیف یعنی چیف جسټس صاحب وایي چې دا اډر غلط شوی دی او دلته وضاحت شو، خو دا غلطي تاسو ته لږه زه ښیم. کیبینټ چې کله کیبینټ ته لیږلی کېدو وفاقي حکومت پاس کو نو هغې کې لیکلي دي اپوینټمنټ، بیا چې کله عمران کو نو ری اپوینټمنټ، نو چې کله پریزیډنټ کو ایکسټینشن. و د خدای نالایکو، خدای شته ما وزارت کړی دی، زمونږ غوندې خلک هم دا غلطي نشي کولی، ځکه چې سمري یوه وي او هر سړی په خپل نوټ پټ کوي. دا دی بیل بیل اډر چې کړی دی نو هغه مې دغه ورته وایي چیف جسټس چې نن در سره ګزاره کوم ګینې بیخي مې کور ته لیږلی. دومره زلزله به دې لیدلي. او ګرانو ملګرو دې کې شک نشته چې د خلکو توقعات یو رنګ وو، خو په پاکستان کې دام چرندې شوي چې ورته وایي چې اډر مې مطلب د 3 کالو اډر دا نشته. 3 کاله به پکې نه لیکئ، 6 میاشتې به لیکئ او په 6 میاشتو کې به قانون سازي کوئ. څه مطلب؟ پارلیمنت ته راتلل دي. خو د ټولو نه غټه خبره دا شوه چې موږ دې فوج ته وایو چې دلته الیکشن کېدو نو دوی خو بیللې وه، خو دا خو ستا د وجې وګټله، نو چې په چا دې ګټلې ده نو نن هغوی ته ټینګ شئ. خدای په داسې نالایکو واوړولی چې تر اوسه درته چا کتی نه شو او نن درته خلک کرښې راکاږي، کرښې. او که په اومه د سر کېنښو نو بیا خو به خامخا سر چکېږي. نو ګرانو ملګرو دا د دې قوم ازار دی، د قوم. زمونږ مطالبې څه دي؟ د رهبر کمیټۍ مطالبې، د اے پی سی مطالبې، د ټولو پارټو مطالبې. زه تاسو ته एकदम ګرانو ملګرو یو لومبی مطالبه چې دا وزیر اعظم سلیکټډ وزیر اعظم دی، ناهله وزیر اعظم دی، الیکټډ نه دی، دی د استعفا ورکړي. فرسټ. دویمه موږ څه وایو؟ ری الیکشن دې وشي، دوباره د الیکشن وشي. دریم څه وایو؟ چې آزاد خود مختار شفاف الیکشن دې وشي، د فوج مداخلت به پکې نه. دریم. بیا څلورم مونږ وایو چې د آیین بالادستي به وي. د آیین بالادستي څه ته وایي؟ دا نن چې څه روان دي دلته ایمل خان ذکر وکړو، دا 73 کنسټیوشن کې دا لار بنده وه، دا 13 ترمیم نه پس بیخي دا لار بنده شوه. دا اوس چې څه روان دي نو د آیین په روح سره مونږ ډیمانډ کوو چې د پاکستان ټولې مسلې د آیین په لار باندې حل شي. د آیین نه مبرا د یو فیصله هم نه کېږي، هغه چې هره خبره کېږي او هر څه کېږي. مونږ چې کوم دی نو د آیین بالادستي غواړو، په هغې کې چې کوم دی مذهبي نکات شامل دي، صوبه خود مختاري شامله ده، 18 ترمیم شامل دی، او مونږ چې کوم دی په خپلو وسایلو د خپل اختیار دا چې کوم دی ټول هر څه په آیین کې شته او شامل دي. ګرانو ملګرو نن د آیین په پاکستان کې څو ځل مات شوی دی، څو ځل جوړ شوی دی. تاسو
قدرت نن یو داسې ځای ته خبره راوسته چې قانون سازي به کېږي وایي چې منتخب پارلیمنت ته قانون سازي وکړي. دا خو وروستی خبره ده. اول خو دا خدای خبر د هغې ورته 6 میاشتې ورکړي دي. نو دا وایي لالی مې سوداګر دی تشه وړي او تشه روړي. زمونږ خو په دې حکومت دا اعتبار نشته چې دی به د 3 میاشتو نه واوړي. دوی وله لا بیا هم 6 میاشتې ورکړي. دا حکومت زر د تلو واله دی. دا سهاري دي او د عمران نهلتوب نن ځان نه څوک راټول کړي دي؟ هغه خلک یې راټول کړي دي چې هغه د پي ټي آی کې نه دي، په زړو پاټو کې پاتې خلک دي. او بیا ګرانو ملګرو د ده دې ژبې ته خو تاسو وګورئ، دې ته وزیر اعظم وایي. خدای شته د خټو نه بیا جوړ کړم، د خټو دا څنګه وزیر اعظم چې دی په مینتونو یې بچ کړي، په مینتونو چې ودرېږي په مزغو کې هم یو ریل چلیږي، بس هماغه د کنټینر ریل دی. او هماغه کنځل کوه، کله میاں نواز شریف ته کنځل کوه، کله زرداري صاحب ته کوه، کله چې کوم دی نو مولانا فضل الرحمن صاحب ته کوه. یا لکه ته خپل ځان ته وګوره، د خدای نه اهله دروغجن بېایمانه تر دې وخته چې راغلی یو خبره د رښتیا ونه کړه. او زمونږ عدالت دته صادق او امین ویلی دي. څومره صادق دی. دوی چې پرویز مشرف د عمل تباه کړی دی، نواز شریف ولې نوسي ورکه، زه چې راشم د دې به حساب کتاب کوم. نن چې هغه ګیر شو نو دا حکومت لاړو، وایي مشرف ته څه مه وایي. خو پرون دې وی که نه خدای دې بیړه چپه کړه. دا ته څنګه سړی په شرم ته نه شرمېږي؟ وایي شرم خو ګډونه نه درپسې بیم کړي. نو ګرانو ملګرو نن د یحیی شاه دا شمولیت په داسې وخت کې دی چې ډېر تاریخي وخت دی. تاریخي په ملک کې هم ډېرې خبرې روانې دي او دلته چې کوم دی دې صوبه کې هم ډېرې خبرې روانې دي. خو دا الیکشن ډېر لرې نه دی. مونږ په دې باندې ځان نه غلطو. دا چې څه روان دي تاسو به ډېر زر ووینئ. هغه مولانا صاحب خو ډېر هل نه وایي، خو هغه وایي چې د جنورۍ کې کیدی شي چې کوټکه شي. نو زه خیر دی جنورۍ نه نو فروری. خو شی دومره چې کوم دی د چکړو نه دی. او ګرانو ملګرو اوس خو خبره ډېره ښکاره شوه، اوس به مداخلت هم نی، اوس به چې کوم دی نو داسې په سر کې د چا جغه نی. مونږ وایو چې د فوج عزت په کار دی، دا زمونږ لوی اداره ده. عمران فوج چې څومره بې عزته کو دومره په دې ملک کې فوج چا نو بې عزته کړی. دا ځکه چې فوج په عمران باندې ډېر مهربانه. فوج ټولې پاټۍ شاته کې او دی مخکې کو. نن د قدرت نظام دی چې نن هغه مطلب دی ته سترګې ښیي. مونږ وایو چې د فوج خپل عزت دی، د عدلیې خپل عزت دی او د میډیا خپل عزت دی او پارلیمنت پکې سپریم دی. دا به منئ نو دا ملک به چلیږي. زه ګرانو ملګرو په دې باندې اجازت غواړم چې دا د نوښار دا ماحول چې دلته څومره تاسو وینئ ګورئ، لارې هوارې کوي، خلکو ته لارې کولو کوي. مقابله به په دې کېږي چې زمونږ طرف ته خلک سیوا وي، که نی نو ووټ خو چې کوم دی د هر چا شته. که ته پکې دا وایې چې نه دا یو داسې او دا بل داسې، نو دا ووټ د دواړو شته، د داسې هم شته او د داسې هم شته. نو نوښار که مونږ په دې حل کې پرېږدو نو خو مونږ خو د سیټونه بېللي دي. نو ستاسو څه خیال چې بیا وبېلو؟ نه، دا چې چا رانه ګټلی دی که خدای کړي خیر یې د دی نه هم د خلکو زړه تور دی او مونږ باندې په زور بېلی د خلکو را سره مینه سیوا شوې ده. نو چې څوک راځي نو چارې ښه کورې آباد. د باچا خان چې کوم دی دروازې به ورته کولو وي، د عوامي نشل پارټۍ دروازې به کولو وي. راځي دي چې د پښتنو قافله مضبوطه شي، د عوامي نشل پارټۍ مضبوطه شي، مونږ چې کوم دی نو خپل مقصد ته ورسو او انشاءالله تعالی که خدای کړي خیر وي الیکشن په صفا کېږي. په دې پښتونخوا کې به د عوامي نشل پارټۍ حکومتي او زمونږ حکومت په دې کې به د بل چا حکومت نه. او زه په تلو کې دومره ویم چې د نورو ته ویم دی ما لیدلي دومره بد کوئ چې ګزاره کوي. مونږ خو د باچا خان سپیان یو، عدم تشدد والو، مینې محبت والو، خو آخر انسانان خو یو که نه.
نو زه دې نورو ته ویم دا چې د چا حکومت دی دا د عقل بالولدانې دی ته ویم چې تاسو د عوامي نشل پارټۍ انتظامیې ته ویم او زه دا خبره داسې کوم چې زه د عوامي نشل پارټۍ ټولو ملګرو ته ویم تاسو به دا نه ګڼئ چې حکومت زموږ نه دی دا خبره یو ځل واورئ ټول چې دلته موږ ټول ناست وزیر یو تاسو به څوک نه وایي چې دا زموږ حکومت نه چې چا سره زیاتې کېږي د عوامي نشل پارټۍ دومره حکومت شته دومره خپل طاقت شته دومره قوت شته چې حکومت موږ ته نه ټینګېږي نو دا بل څوک به پکې راسه موږ ته ټینګېږي زه ټولو ملګرو ته ویم چې د چا څه کار وي او څوک وایي ما سره زیاتې کېږي څوک وایي ما سره انتظامیه زیاتې کوي زما یقین دی نه به کوي خو د یرې زه خو میمه د یرې تعویض بدله وکړم یریږئ به نه او انشاءالله تعالی د یو ورکر تپوس به کوو او زمونږ د ملګري جایز کار که چې ایثار کو په زور بیا پې کوو خو زمونږ د ملګرو کار به کېږي هله به د بل کېږي ګینې مونږ به د بل چا کار بیا کوو ته نه پرېږدو زه ګرانو ملګرو تاسو ټول لږ اوس ما ناخوا شئ زه دا ماښامې قسم ورکړم بیا زه شعر ویم تاسو لږ داسې شئ دې کې نوي او زاړه دي که نه نو ټول به ایمان تازه کړو نو یو رنګ به شو نو دا چې دا ما څو وې غیرت او پښتو به کوو جنډه به چې کوم دی سره اوچتو د باچا خان قافله به مضبوطو مخالفین له به په اتفاق او اتحاد شکست ورکو ځای که نه یو لاس اوچت کړي شا شاته وګورئ چا کې فرق دی ټول اوچت کوي ټول میډیا والا مو اوچت کړي اوس یې دومره وخرابوئ چې ټول یې واوري زه ګرانو ملګرو په دې د نجات غواړم وایي زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ پس له مرګه چې مې زنه په خاصه وتړئ دا مې د پلار نیکه یادګار دی چې ژوندی پاتې شي خازې د قبر ته مې توره او نیزه وتړئ که په ژوندون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما د انقلاب جھنڈا زما په جنازه وتړئ سب سے پہلے تو چونکہ آزادی مارچ کے حوالے سے بات ہے اور یقیناً جب وہاں سے مولانا فضل الرحمان سے اٹھ رہے تھے تو ان سے مذاکرات کی گئی اور مولانا صاحب نے یہی کہا کہ انشاءاللہ تعالی جنوری میں ایسا کچھ ہونے والا ہے کہ شاید اس کو حکومت کا بسترا گول ہو اب یہ بات جب ہم یہاں پہ آئے اور بی پلان کی آپ بات کر رہے ہیں تو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور ہم عوامی نیشنل پارٹی اس میں ہم شامل نہیں تھے ہم نے صرف یہ کہا کہ ہم اپوزیشن میں ہیں تو ساتھ رہیں گے لیکن حکمت عملی ہماری الگ الگ ہوگی پھر اس حکمت عملی کو بدل دیا گیا اور ضلعی کی سطح پہ یعنی ہم سڑکیں بند نہیں کریں گے نیشنل ہائی وے بند نہیں کریں گے اور احتجاج کریں گے انشاءاللہ تعالی جو ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ یہ پریشر بڑھے گا اور یہ حکومت اس کے سامنے یعنی گھٹنے ٹیک کرے گا یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم تو پھر اپوزیشن والے بیٹھیں گے اور اس پہ دوسرا راہ عمل تیار کریں گے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ ہماری جو رہبر کمیٹی کا آزادی مارچ کا اور اے پی سی کے جو فیصلے ہیں وہ رنگ لائے گا اور آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ملک میں جو زلزلہ آیا ہے تو یہ تو اس کی نتیجے میں آیا ہے احتساب کے حوالے سے میں یہ ضرور کروں کہ احتساب جو ہے وہ تو صرف یعنی ایک احتساب کے حوالے سے میں یہ بات کروں کہ وہ انتقامی ہے وہ احتساب نہیں ہے اب تو پتہ بھی چل گیا اور چونکہ وزیر اعظم صاحب کا خود بھی فارن فنڈنگ کیس جو ہے الیکشن کمیشن میں ہیں اور وہ ان کو رکوانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اور مشرف جس نے پاکستان میں جو کچھ کرنا تھا وہ یعنی جو خرابیاں تھیں اس کی دم سے تھی آج وہ ان کے حفاظت میں ہیں اور ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لہٰذا عمران اور عمران کا ٹولہ وہ خود کرپشن کے پیداوار ہیں اور کرپشن کو تحفظ دے رہے ہیں احتساب والے اگر سچ مچ میں احتساب کرنا چاہتے تو سب سے پہلے عمران سے شروع کرے پھر اس کی ٹیم سے شروع کرے اور اس کے بعد ہم بھی حاضر ہیں ہم میدان میں ہیں لیکن میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ظلم ہوا زرداری صاحب کے ساتھ ظلم ہوا اور ان کے پارٹیوں کے اور ان کے ورکروں کے ساتھ ظلم ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں ایسا ہے کہ قانون سے یہ جو 6 مہینے دیے ہیں اب تو دیکھنا یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں مل بیٹھ کے فیصلہ کرے گی ہماری اپنی پارٹی ہے اس کی اپنی یعنی ادارے ہیں
اداروں سے فیصلہ لے کے ہم اس پہ بات کریں گے. یہ بڑا مسئلہ ہے اور نازک مسئلہ ہے, لہٰذا تمام سیاسی پارٹیاں موقف ایک کر کے اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ موجودہ حکومت کا جو رویہ ہے وہ بڑا ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ خود فوج سے انتقام لینا چاہتے ہیں, تو حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں کہ قانون سازی بھی نہ ہو. اور یہ جو کہ انہوں نے حکم دیا تھا, اس میں جو انہوں نے آرڈر کیا تھا, اس میں جو فلاز ہیں یہ بھی ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ انہوں نے ارادتاً کیے ہیں. ایک نااہلی ہے, ایک ارادتاً ہے. تو موجودہ حکومت کی جو نااہلی ہے اور ارادتاً جو اس نے ناجائز کیا ہے وہ سب کچھ سامنے آ چکا ہے. لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر موجودہ حکومت کا یہ رویہ رہا تو اپوزیشن اس سے ویسے بھی نہ لاہے, اور پھر تو لازمی طور پہ اس رویے کو کسی طور قبول نہیں کیا جا سکتا. ایسا ہے کہ ہم مذاکرات کے حق میں ہیں. افغانستان کا مسئلہ ہر صورت حل ہونا چاہیے. اگر امریکہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہے تو خوشائند, اگر چین اس میں یعنی حصہ لینا چاہتے ہے تو اور بھی خوشی کی بات, روس بھی اگر اس میں حصہ لینا چاہتے تو اور بھی خوشی کی بات. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر طور یہ مسئلہ حل ہو. اگر پاکستان افغانستان خود یہ مسئلہ حل کرے تو یہ تو سب سے اچھی بات ہے. اگر وہ نہ کرے تو یہ تینوں ثالث بن کے اس مسئلے کو حل کرے اور پھر یہ گارنٹر بنے. لیکن افغانستان کا مسئلہ ہر صورت حل ہونا چاہیے, کیونکہ افغانستان کا امن پاکستان کے امن سے جڑا ہوا ہے اور یہ ہم ہر صورت میں چاہتے ہیں. یہ عجیب سی بات ہو گئی کہ ہمارے یہاں پہ جو ترجمان ہیں اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے. وہ جس طریقے سے بات کرتے ہیں, بی آر ٹی نے تو صوبے کا بیڑا غرق کر دیا. یعنی ہم نے باہر سے جو قرضہ لیا اس پہ بھی بیڑا غرق کر دیا, ہمارا بجٹ بھی ختم ہو کے رہ گیا, ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا, اور ابھی تک 3-4 سال پورے ہونے کو ہے وہ پورا بھی نہیں ہو رہا, کوئی ٹارگٹ بھی نہیں دے رہا. جتنا نقصان بی آر ٹی کی وجہ سے خیبر پختونخوا کا ہوا ہے آج تک کسی اور منصوبے کی وجہ سے نہیں ہوا. لہٰذا اس کا ترجمان جو ہے وہ اناڑی ہے, وہ کوئی بات کو سمجھتا نہیں. ڈالر مہنگا ہو گیا تو ہمارا فائدہ ہو گیا. خدا کا قہر ہو آپ پہ, ڈالر مہنگا ہو گیا ساری دنیا کو مسئلہ ہے تو پاکستان کو تو خود مسئلہ ہے. یعنی ایسے لوگوں سے آپ کیا توقع رکھیں گے سوائے اس کے کہ اگر مرکز میں نہ حل ہے تو صوبے میں اس سے بھی بڑھ کے نہ حل ہے.